هغه څاروی چې د هغه ښکر مات شوی وي یا د هغه ښکر نه وي آیا د داسې څاروي قرباني دا صحیح ده او که نه. که چېرته یو څاروی داسې وي چې هغه پیدایشي ښکر نه وي یا د هغه ښکر وي خو معمولی واړه ښکرانې وي د داسې څاروي قرباني دا صحیح ده. او که چېرته د یوه څاروي ښکر وي او وروسته د هغه ښکر مات شوی وي بیا به ګورو چې آیا د ده ښکر دا د ولې نه راختلی ده او که چېرته بره مات شوی ده. که چېرته ښکره بره حصه ماته شوې وي بیا خو د داسې څاروي قرباني صحیح ده. او که چېرته حصه ماته شوې نه بلکې د لاندې ښکر راښکتلی وي بیا به دا مونږ ګورو چې آیا د دغه هغه دننه مغز چې کومه دي هغه ختم شوي دي او که شته. که چېرته د لاندې نه راختلی وي او د هغه مغز هم ختم شوي بیا د داسې څاروي قرباني دا بالکل صحیح نه ده. نو په دې کې بنیادي خبره دا ده چې د خپل علاقې عالمانو نه د تپوس کوي چې آیا د دغه څاروي ښکر دا د لاندې نه راختلی ده او آیا د دغه څاروي قرباني کیږي او که نه. دا یوه داسې مسله ده چې دا د رؤیت سره تعلق لري د سترګو لیدلو سره تعلق لري چې عموما ډېر خلک په دې مسله کې ډېر خرابېږي. نو چې کله هم د داسې څاروي ښکر مات شي یا ښکرې د ولې نه راوخېږي بیا چې کوم د جومات عالم وي یا قاري صاحب یا بل مفتي صاحب د هغه نه دې مسلې تپوس کوي.